نمک حرام خلق ته ولې چې پنجابی کې وایي دا چې نمک حرام ځکه دې ته وایي چې تالي کې وخوري او بیا پکې وروسته غول کوي نو دا چې نمک حرام خلق ته دا چا په ښېګړه نه راځي دا ذلیله خلق دی بیا نمک حرام دي او داسې نمک حرام سره ټچ شوي دي بیا باندې کې خلکو سره ټچ شوي دي او راځي په موږ باندې حیثیت له موږ پیدا کړو خوراک له موږ ورکړو موږ وساتل راځي په موږ حمله کوي هغه خلک دي چې په کوم تالي کې وخوړل پاکه تالي کې چې کوم دی هغه تالي نه ته ورکړه بې حیا بې غیرت بې ضمیرو دا ستاسو هغه پښتو ده چې په کوم بارډر ودرېږي خو بیا راسه جنګ وکړه موږ تاسو دومره برداشت کړی وی او دوی د دې د پاسه دی راځي او زموږ دغلته یا ادارو سره جنګي یا آرمي سره جنګي یا پولیس والا سره دغه کېږي یا دوی زموږ خرابول غواړي دا دوی غلط فهمي ده دا دوی غلط سوچ دی دا چې دی هغوی ځان سره پخپله زیاتې کوي ځکه چې پاکستان یو اټمي پاور دی ورسره د پاکستان ایرفورس د پاکستان زمیني چې کوم پوځ دی هغه ډېر زیات طاقتور دی دوی سره څه کړي دي څونه احسانات دي د پاکستان د قوم او د پاکستان د حکومتونو په وقتاً دوی سره ډېر احسانات کړي دي داسې احسان فراموشي نه پکار خاص کر د داسې حکومت ته چې هغه د مذهب په نامه پاکستان هم یو مسلمان ملک دی او دې وخت کې هغه د افغان حکومت چې کوم موجوده افغان حکومت دی هغه د اسلام دعویدار دی هم په کلتور هم په مذهب هم په نسل یو نو کم از کم داسې د احسان فراموشه بیانات او لا تر اوسه پورې پاکستان حکومت او پاکستان عوام د افغان مهاجرینو چې کوم بوج دی هغه برداشت کوي دا حمله بانک ته د دغه مشابه الفاظ سره مزاحمت کوي او دا به داسې غلطي ونه کوي موږ دې ته دا وایي چې دا نه فوری طور باندې تاسو دا اډه بند کړئ په افغانستان چې کوم ایجنټان د پاکستان خلاف چې کوم سازشونه کوي او کوم پلانینګ کوي دا کسان تاسو وبوسئ او که وبوسئ نه به د جنګونو ټول عمر شوي دي او انشاءالله بیا واقعي او دنیا ته پته ده